لږ متوجه شئ. سبق نه مخکې ځکه چې تاسو به په ټول سبق کې سوچ کې خیال به بل خوایي چې دی به څه وي دی به څه وي، نو چې بیا سبق ته متوجه یي او هغه سوچونه او شکونه هغه هم ختم شوي. نو اول یو دوه خبرې کوم. دا د فتنې دور دی او کله چې داسې ړنده فتنه شروع شي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی ما المخرج منها یا رسول الله، حضرت د دینه د وتو لار بسی. نو نبی علیہ السلام ورته وی کتاب الله، دا الله کتاب. په مونږ باندې دا الله ډېر لوی احسان او کرم دی چې مونږ یې د خپل کتاب سره تړلي یو او دغه د الله کتاب سره تعلق دی او د دې بیان کوو. کم ځای کې چې قرآن رد کوي نو مونږ رد کوو، چې کم ځای کې بشارت ورکوي بشارت ورکوو، کم ځای کې زجر او تخویف نو زجر او تخویف ورکوو، کم ځای کې د کومې خبرې ضرورت نو هغه وایو. نو موږ الله د خپل کتاب سره تړلي یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو کتاب الله په داسې حالاتو کې د فتنو نه د وتو لار د الله کتاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلف اقوال نقل لی. کل راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فاتزل الفرق کلها، چې کله داسې حالات شروع شي نو د هرې ډلې نظام طرف تا کا. او کله راضی اتخذ سیفک خشبا، خپل توره د لرګي کا، مطلب دا چې یو طرف ته کېنه. او کله راځي اللسان فيها اشد من السيف، جب چلول په داسې حالاتو کې هغه د تورې نه بیا سخت دي. نور مختلف اقوال راځي، تفصیل نشم کولی، خو موږ باندې د الله ډېر لوی کرم او فضل دی چې موږ یې د خپل کتاب سره تړلي یو او د الله د کتاب خدمت کوو او دا الله کتاب نه اس ندی پاتے. حکم ځای کې چې دا الله کتاب په رد کوي نو موږ رد کوو، چې کوم ځای تایید کوي نو موږ تایید کوو، کوم ځای زجر تخفیف ورکوي نو موږ زجر تخفیف ورکوو، کوم ځای بشارت ورکوي موږ بشارت ورکوو، کوم منکرات دي د هغې رد کوو. او که څوک موږ خپل موقف نه اړوي نو موږ د خپل موقف نه ناړو. رد منکراتو موږ پخوا هم کړی دی، اوس هم کوو، بیا هم کوو انشاءالله. خو چې کوم ځای ګریږي نه نو هغه ګرو نه. بعضې خلک یې د هغه یس یو مرض وي چې کوم ځای نه ګریږي نو هغه ګرئ. نو که هغه زمونږ ملګري او که بل څوک وي نو زمونږ به یا مني یا به نه مني، هغه د هغوی خپلې مرضی دي. خو زمونږ موقف دا دی چې د نه ګرولو ځای موږ نه ګرو او خپل درس و تدریس او د الله کتاب د هغې سره هم ځان تړلی دی او الله دې موږ له په دې باندې استقامت راکړي. نور د چا په تکلیف خوشحالی نه کوو او نه پاره کې غم غرض ساتو.